بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جان خان سره چلنګ یو کنه تاسو په خدمت کې حاضر دي. نن چې کوم موضوع دی دا زمونږ سکولونو کې چې کوم ماشومان دي 12 کاله 15 کاله هغه ته چې کوم ویکسین ورکړي او په یو کې هغه منډیټ شو په پارلیمنت کې دا غي اډورس ریاکشن ایم پی سر کرستوفر چوک ویلیو د سره هغه ریکار کړو چې دا ایثار کړی شي هغه پورې چې کوم پر دا ټرایل پیریډ کلیر شي یا موږ ته د ډیسکلوز کی انفارمیشن بل د سره خبره چې د یو کې چې کوم میډیکل کمیټي جوړ شوی و د ګورنمنت هغه نه مشوره لیدي اکثر جی وی سی آی سوري دا جی سی وی آی د جوائنٹ کمیشن آن ویکسینیشن اینڈ امیونایزیشن هغه وته دوزلې ریفیوزل کړی دی چې دا به وړو ته م لګوي دی خو ځدا کې د فایزر ویکسین باره کې خبره ده نور کوم دا د اډورس ریاکشنز موجود دي دا اوس په میلیون نه اوریدلې په یو کې او بیا دا ګورنمنت زموږ د یو کې اوور رول کو خبره او هغه د خپل چیف چې کوم پینل دی نه اجازه واغښتو او منډیټ کو چې دا به ورکې د بل هفتینه دا زه تاسو ته ذکر درلیکم چې د سر زخته ټیچ کوم د سکولونو کې ورکې ټیچر لا زمو استاد موارد زموږ ماشومان حفاظت کې شي ځکه چې اډورس ریاکشن ماشومان لوی ټولو کې موجود دي را روان دي او زی او کیږي د دې لپاره زه تاسو ته ریکوست کوم دا تاخير پکې رونه ولې ولی چې دا کم خط دا میډیکل بیرسټرز لیګل ایکسپرټس هیلث افیسرز ټول اپروف کړي دي دا زه تاسو سره شیر کوم او زما فیسبوک بلاک شوی دی د یو میاشت لپاره دا ان ان اف کیږي خو زه خپل د ریسرچرز اکیډمیا په نوم باندې ویب سټ کولاوم هغه به ټول جوائن کول شي هغه زنه به نه وسوک بندول شي او ريجستر کوم نو هغه به ټول استعمالي اپلوډ کوي پای کې ډسکشن د ارستینګ انفارمیشن شیر کولی شو ان شاء الله بل دا خط چې د دې اول زه تاسو ته وایم اولنی پیج باندې د کې اولنی پیراګراف کې ریفرنس دی نوم د ماشوم به واچوي او د کې د سکول نوم واچوي او ایمیل باندې دا ورکوي په هند ورکوي نو په لیټر نو دام سرکل کړی دی ما په اورنج کلر کې په یلو کلر کې ما د دې سیکشن هایلایټ کړی دی نو د تاسو ته باسانتیاوي بیا د کبه ډیټا ماچوي د سره به انسرټ چې کله د سکول چې کوم روز باندې دی ویکسینیشن ورکي هغه ډیټا پکې چولی شي په پیراګراف 1 کې بیا ریفیوزل اف کنسنت اینڈ ریزنز وای د سیکشن کې بیا نمبر 1 سیکشن کې د دې پیراګراف چې دی د کې به د ماشوم نوم چوي درې ځونو کې دا پیج نمبر 1 دی د سره نمبر 2 پیج باندې سنی په کار خو سیفټي اینڈ لیک اف بینیفټس اف د ویکسین فار چلډرن د باندې ما 23 د دې چې کوم ریزنز دي why you should not allow your child to get the COVID-19 vaccine دا سره لپاره دا متاو سره شیر کړی دی هغه وایي چې کوم لینک ته په ډیټیل کې وایي چې تاسو به پوه شئ او دا نمبر 2 پیج باندې نور سنی دا انفارمیشن د خدا ټول سټډي کې د کې کیس ریفرنسز کلینیکل فایندینګز ټول دي پیج نمبر 3 باندې سیکشن 14 کې د ماشوم نوم به واچوي هغه ما هایلایټ کړی دی هغه دا دی بل پیج نمبر 4 چې دی پیج نمبر 4 کې سمری کې نمبر 25 سیکشن دی په 25 نمبر سیکشن کې سب سیکشن 1 کې به انسرټ نوم واچوي او نمبر 3 سب سیکشن کې بیا د ماشوم نوم واچوي دی باندې به دسخطو کې او ایډرس په لاندې خپل اولی کې لازمن د ضروری ده دا می تاسو سره د لپاره شیر کړ چې زمونږه دا ذمہداري ده ولې چې دا کم دی منډیټ کو فایزر ویکسین کې او په نورو کې اډورس ریاکشن به حد زیاتی او 1.2 میلیون تقریبا اډورس ریاکشن یو کې شوی دي دا د ټولي دنیا وګوري ماشومانو کې شوی دي هارت اٹیک دي بلډ کلوټینګ مختلف نوم اپلوډ کړی دي خدا تاسو سره نن ما چې کوم ویډیوز او تاسو ټول سره شیر کړی دي هغه د پروفیسورز دي د یو کې د هیلث افیسرز دي د نور د پروفیشنلز دي د هغه ریفرنس کې اغشته شي دا لیټر تاخیرونه کې دا ول لازم تاسو ټول ذمہداري ده د ماشومانو ته یو سیس انجکټ کیږي دا سیس چې هغه زموږ تاسو پر روان وخت پر نقصان جوړیږي نو دا ول لکشانته د دې سسپند کو چې کوم پورې د دې فائدې ناک شي هغه لیول پورې د ټرایل پوره شي چې کم شوی دی د ویکسینو نو بیا د ور کړی شي خو مونږ د ویکسین خلاف خو نه مونږ د هیلث اینڈ سیفټي لپاره خبره ده او دا ټول زموږ تاسو رائټس دي فندامنټل هیومن رائټس دي دا مونږ ایکسرسایز کو او بل په دې سره چې کوم دا ما اپلوډ کړی نن ډیر زیات ولی چې دومره ریپیډلی ډیسیژن فاست ټریک علي چې دی به وای چې موږ به یو هفته نوټس ورکو چې یو کار کوو نو دا کوورسیو چې کوم حرکت دي دا جبرن دا یو قانون کې الاود نه دي نو د لپاره ما تاسو سره شیر کوم امید لرم چې زم کوم دا ویب سټ کولاوم ولی چې اوس فیسبوک هم بلاک کړی رااله نو د شوزو پورې نو تاسو ماته یو نمبر په میسنجر راولېږئ د فیسبوک
هغه نمبر به زه براډکاسټ لیست کې اډ کوم تاسو ته زما ډایرکټ میسج هم درځي هغه شیر کولم شي ریسرچ کول شي نور پای باندې به تاسو خپل کار کوي او لیګل پرپز میډیکل اریو پرپز لبا ان شاء الله استعمالولم شي نو ماته په میسنجر نمبر ولګي چې مونږه په براډکاسټ لیست کې اډ کا هغه سره براډکاسټ لیست لپاره دی باندې زه نور کمیونیکیشن نکوم نو دا هغه به اډ کوم په هغه باندې سلو 300 خلک اولریډي دي نو ماته هغه باندې راولېږي دا ریسرچر اکیډمیا په ټلګرام باندې موږ هغه هم ډاونلوډ کې 30 جی بي انفارمیشن موجود دی آی باندې مای اکاونټ کولو کړی دی احتیاطاً ای باندې نو زما واتس اپ باندې کوم دا دی نو دا دی باندې بس تاسو نمبر اډ کوم چې تاسو اپ ټو ډیټ ملاويږي زه د ریسرچر اکیډمیا په نوم باندې کوم ویب سټ کولو کوم اب تاسو سره شیر کوم ای باندې ډاونلوډ اپلوډز ټول زوم میټینګز هغه په دې باندې شیر کیږي ان شاء الله امید لرم دام تاسو نور سره شیر کې او الله دې زمونږه او تاسو ټول حفظ او امان کې وساتي ان شاء الله دعاګانو درخواست الله پامان